کلکلا خان قاتل دی مخرور دی او د چا پروا هم نه ساتي. ها نو ګنې هغه کلکلا خان دی. زما خیال دی جوړو دې پېژندم د سرو شونډو زلمیه چې سم در سره په جیب کې دي نو ما ته یې واده کا ګنې خون به مې ستا د غاړي. هغه خو ده ما سره خو صرف دا تمانچه ده. ګنې خدای ته وګوره ډزو نه کې ډزو نه کې. اوس چې ستا سره سي که نه نو وباسه ګوره ګنې ډز در باندې کوم. خبره اوره جي خبره اوره جي پیمان چې ګوره مکه ګوره ماشومانو باندې روبونه ماچو جي. غلی شه ام چې څه در سره یې وباسه ګنې دا کوپې ده له لزوم. خبره اوره جي خدای بزدله اوس به زه تا په خپلو اشارو ګډم د خټو ګوډاګې به در نه جوړم. یجینه راشه اسمري خان راغلی دی. زر راشه وی کنه دا بله خانه ده په میزان للزوم ګوره. اسمري خان السلام علیکم بخیر راغلی. وعلیکم السلام وی کینه کنه کیخو نه کنه. تاسو پوره کې کپونه کوئ زه به دله چای پخه دود پتی پخه کوه ګوره ازمری ما څنګه یې نن خو قسم په خدای ډېره داسې مسالېداره ښکاري مې و مسالېداره به نیم د ورځې باره مسالې خورم ځکه مسالېدار یم. اسمري خان قربان وی څه دي مې یو خو ته هره خبره کې مې یو د پیشو د ځان دی. نه وی د زمري د قبیلې نه یم ځان پوه کا ځکه خو میو میو کوم که نه وی. یم ستا د میو نه قربان شم خو زه نن لږه شاپینګ له ځم که لږ پیسې دې راکړې چې ستا په شاپینګ وکړم. وی ډېرې پیسې وی پیسې به درکړم غټ نیم چې چېرته به وتښتم خو ته بړې نن یو کار وکړه که نه وګوره نن لږه داسې ګډه شه چې دا زړه مې بار بار کړي میو میو. یم ډېره ښه ده. داسې وی غلام جان زه رښتیا ویم ما ته پته ولګېده چې هغه جینۍ وه او دا پچه خان نه دی د هغه خور ده. داسې وی دا خو زه په شرمونو شرمېدم زما خو ټوله بدماشي خاورې رې شوه. آفرین دا درته پته ولګېده چې زه جینۍ یم. ته ځه زه دې سره لږې خبرې کوم ته ځه او ته ځه. تا ته خو ما ځکه سونوې چې ته جینۍ وې یعنې زما نه ته نه خبر کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به وخوري. راوباسه هغه 100,000 روپۍ کمې چې به تا زما رور له ورکولې. مور لا داسې سوی نه دی راوړی لور یې راوړې ده چې د هغې به هر حکم منم او پیسې به وله ورکړو. زما په مخ کې به بدماشي نه کوي. یعنې خدای ته وګوره په خپو درته پرېوځم چې د دې واقعې چاته پته ونه لګي. ګوره تا ته خو پته ده که نه چې زما ازمري سره لږ دی پک دی ده که هغه ته پته ولګېده نو زه به د 2 پیسو شم. بیا ټیک ده 100,000 روپۍ به دا راکړي او 10,000 روپۍ به د میاشتې راکړي بیا چا تګ نه ویم. الله دې د سرې ډولۍ خاوند لکه ولې به نه در کوم خامخا به یې در کومه خو چې را سره راشي اوس را سره جیب کې خو نشته که نه وروستو غټ والد هېر دنه نه شي یاد سره خامخا ولې نه تا ته پته نشته که نه. سیاست کې مې وواله ځکه چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به وخوري. کوزني چې دې قبرستان ته داسې ورشو چې پلار ته مې دعا کوم څه یاد به ساتي ها.
ویم نه منې کېدی درته مې ویلې چې سم شئ اخر هم را باندې ځان دې قبرستان ته راورسولو که نه خو زه خیر دا به ستاسو په قسمت کې او بله خبره دا ده چې لږ په غورې وورئ دوه درپسې نور را روان دي هغې دپاره ځای ګورم چې ځای پکې شته او که نه غزنیه ته هم دلته یې سهار شه ښځه ما خیال دی سړی نن ډېر په غوسه دی چېرته دل نه شو مونږ نه یادوي زه ورځم چې ورته پخپو پروزم ته دل نه شې چېرته ویم تاسو ټولو ته ښه پته وه چې په دې علاقه باندې صرف زما بدماشي چلېږي نه بیا هم راته نیغ کېدئ او دا دی اوس په قبرستان کې پراته یئ یاد څه ډزو نه کې ما ته نه یاد کړی ما دا مړي یاد کړي ما ګوره ګلګلا خانه مورچه خو شوې ګوره خو چې ډزو نه کوې خبره واره دی اوس پس چل ما ځان ته غواړي او د پوسوس خیره نه جوړوي ګلګلا خانه خیر دې هم په دې کې دی چې خپې وباسه یا الله ته مې مل دا چا راپره کړې مور لا داسې زوی نه دی راوړی چې ګلګلا خان به راپره کي دا خو مې ازمرې مخې ته راغې نو ما وې ګلګلا خانه دونه لټ شه او پتا شه چې د ازمري نه به تښتي نازمري سره په کشتۍ شوې زما خیال دی جوړ ازمري سره دې په کشتۍ ولیدم واو بیا د نازمري وتښتېدو بالکل دا دی دوړې اوس هم دا زما په مخ لا پرتې دي خو هغه سر خوړلي ازمري نورو ازمرو ته په موبایل SMS وکړو نو ما چې دا ولیده نو ما وې تخته ګلګلا خانه ځکه چې تېښته م نیمه بهادري ده هسې ډېر بهادر نی دا الله فضل دی کرم دی اوس مې په خېټه کې پوره 15 پراته دي دا خو مې تاسې د ځان نه بودو جوړ کړی و ځکه خو مې ډېر خوښ شوې بودو ګوره جینۍ ډېرې جینکۍ راپسې پړي چلوي خو زه جانم په ګوتو نه ورځم ډېرې جینکۍ رانه متاثره دي نو متاثره بني چې ستا غونته بهادر په دې علاقه کې بل نشته زه شکر دی چې تسلیم خو دې کا هاي بهادره उतरेगा सदी तो कजूर गिट किया ए जने लसम खोजावा तमा न पेजने दनस्वार चुंडे बदेकम जमाळा मस्ता कोणते ढिली दिली कोई ओला तमे दरगा कना नवीणे के बापरोते ताड़ो होई के न पखबरा मन देला के टोल खलक येरेगी औ तरा नाडू येरेगी ना तबसी स्ता येरे बसी जमाळा यार पचे सिंगे पचे ओदे तखनो मो कना हां गोरा जदा तो सलाम को
او مې نه دغنې په ایمانداره چې ټوله بدماشي به مې خورېږي. ګوره پچې ستا خور ما هر وخت تنګی بدماشي را سره کوي دا خور دې منې کا. زما یو کار وکړه بیا د هغې نه د خلاصي چل زه تا ته ښیم. وایه وایه زما نوم هم کلکلا خان دی څه چرګ نیم چې ګیدړ به مې وخوري. هغه جینۍ نه ده هغه چې روانه ده ډېره مې خوښه ده خو لفټ راله نه راکوي دا راله رضا که د ګل جانې کمزوري به درته وښیم. دا زما سیمه د ورځې به یې درله سره ډولی کې راولم خو دې خور بلا نه مې دې خلاص که. هلکه دا زما خور نه ده. یا الله خیر زه درنه لاړم. ودرېږه سړیه دومره یې یارولې نشته دی. و د خدای نیکبخته دومره م ترې نه یېرېږم څومره چې ته سوچ کې بس لږ لږ ترې یېرېږم. زما ګل جانه خور نه ده په والله د ملخ نه ډېره یېرېږي. ښه د ملخ واو اوس ملخ د کوم ځای نه پیدا کړم. یاره خدا لاس ورته سې موټې که ووایه ملخ دی والله که په مل نه برې سارنګې. نه یاره دا خو دې راته د هغې کمزوري ډېره زبردست وښوله او اوس د خیره سره ته تیار شه. زما بدماشي منې او که نه منو به مې تکړه منم والله چې منم. به داسې کار وکړې چې ټول کلی به خبر کې هغې ته به وایې چې کلکلا خان ګوره ډېر غټ بدماش دی د هغه نه ویرېږئ او ځکه ویرېږئ چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی. څه چرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري. وایم کلکلا خان را باندې ډزې وکړي بلا وه او بچي نه و په څه مصیبت مې ځان دا درې نه راوتښتولو میو. دا څه وې وایي دا څه وې ولې په انګریزۍ کې مې درته خبره وکړه په انګلیش کې مې درته وکړه چې پوه نه شې چې وایي دا څه وې. بیا ما ته ووایه څه وکړم. وایم داسې د کلکلا خان څه کمزوري راته معلومه که چې په وهلو کې نو د بوڅو څخی جوړ کړم یو. څه خو یم یو کار وکړه. څه کار میو؟ زه په څه چل باندې کلکلا خان بانو له بوځم خو ته هم بانو د وړاندې نه پوهه که چې د دروغو څه مینه محبت ورسره شروع کړي او په څه چل دې معلومات وکړي چې د کمزوري څه ده داسې به ستا کار وشي. بس ټیک ده وایې ته په څه چل کلکلا خان بانو له بوځه او زه بانو ته اوس په موبایل باندې رنګ ورکوم چې کلکلا خان سره بال لیدلو که. خوښه مې ده ښه خان زه ځم. نو بس میو یو نه که نه خان جیب مې تش دی. سپېره خوله دې نیولې ده. څوک خان نو ستا هم بغیر د میو نه بل کار نشته اورې که نه. ګورم که چېرته ماتې ګوډې پرتې دا 500 والا نه دا 10 یا 10 دې زړو کې پاتې وي. ځه ځوانه ځه. میو 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 دا خبره تا ما ته کور ولې نه کوله. خورې زه درنه شرمېدم اوس ورپسې کلکلا لګېدلی دی. د کلکلا دا مجال او پاتې شوه د سمینې خبره نو هغه دومره د غټ پلار لور نه ده. ایم په ګوتو کې بېدلوم وروړم په ګوتو کې. ته ځه کور ته ورځه اوس زه پوه شه او زما کار کار دې وایه جینۍ دا ته ښه پته ده چې د برېتو نه مې وینې څاڅي او د پوزې نه شملې خبره ختموه هسې نه چې غوسه مې توده سړه شي. ستا نوم مې ډېر اورېدلی دی او دا مې اورېدلی دي ته د غریبانو ډېر مددګار یې. او ډېر مددګار خدمت وایه بغیر د پیسو دې د څه خدمت کولی کړم. شپېلی اوس هم ګرمه ده یو مې ویشتی دی او په تخته یخ پخ پروت دی او د چا دا جرأت نشته چې خښې کړي او پاتې شو پولیس. نو پولیس زما د یارې کرفیو لګولې ده ځکه
چې کل کلا خان قهر دے قیامت دے عذاب دے سچرګ نه دی چې ګیدړ به وخوري هغه پچه نه ده د خر پچه ده د اوښ پچه ده او که د چیلې پچه ده دا راته پته نشته چې څه شي پچه ده خو بس پچه ده نو اوس یې خوند وکړو دا لا څنګه پچه ده جینایه ولې معلومات وکړه چې د خر پچه ده د اوښ پچه ده او که د چیلې پچه ده هسې نه چې زه یم د خر پچه ده او زه ورسره زیاتې وکړم او بیا په پچو کې بدنام نشم تو خواړه په خبره نه پوهېږي نامې پچه خان ده په ایمان چې ته خو زمانم دوه ګوتې اوچته وختې ډېره غوسه نه کوي غوسه کېږم به نه چې په خبره نه پوهېږي او پچه ما تنګوي وایي ما سره واده وکړه زه بیله بیله یو پچې سره واده کوم زه خو به تا سره واده کوم ځکه چې یو نوم دې دی ډېر باده دی اوس دې ته بېغمه شه په شاپینګ بیگ کې به یې درله مړ روړم بیا یې په میږو خیرات کا په میږو ځکه چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به وخوري پچه خانه اوس به درته پته ولګي چې د سیره څو بخي ودرېږه کلکله خانه که یو قدم دې وړاندې واغستو که نه نو خون به دې د خپلې غاړي سپږې ته وګوره او خبرو ته یې وګوره سپږه نه ستا دپاره یو طوفان یم وایه خرونی کارغانو تنګه کړې څه کارغان خو به زه ستا نه تاوم تا زما د رور پچې خان په مینه ډاکه واچوله دا ولې و هغه ځکه چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري دا طوفان بدله زه په یو ډز ختم کم تیم زما د رور د مینې نه منې کېږي او که نه بازیګړې در باندې واړو خارونی کې دومره طاقت د کمې رالو چې اوس په باز چکونه لګوي زه جینۍ د مخې نه مې اخوا شه ګینې دومره منډې به درکم چې د کور لار به دنه خطا کم نو پایانه پوهېږي دپاره توپه ده زما دپاره مولخ دی راوړوه ورځه پې مولخیه ودرېږه مولخ ته دومره چغې وې او مقابله کوي کلکلا خان سره کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه مولخ نه دی چې خارو به یې وخوري ما سره مقابله کوي ښځې ذات ته وګوره او کلکلا خان سره یې مقابلې ته وګوره پچه خان مې هم درله دڼیا کو او دا مې هم درله دڼیا کا خان را روان مټ مې پرېږده د څه وخت نه یې زما مټ نیولې ټول بدن مې زیګ زیګ شو تا هم ځان نه سمه مسلشهین جوړه کړې ده لاړه شه او د مینې په جال کې یې راګیر کړه او دا کمزوري دې معلومه کړه ورشه
جنۍ زما خیال دی جوړ د بي بي سي په خبرونو کې زما د بادرۍ کیسې اورېدلې دي رښتیا دي وې په خبرونو کې ویلو چې چا څلور چنده خان ډېر په بې دردۍ وجلي جوړې هغه تا وجلي څه ستا ما پورې خندا کېږي جنۍ دا خپله خبره دې واپس واخله ګینې شپېله یې ګرمه ده لوګي دې خیږي وای خندا مې د پورې نه کېږي بلکې زړه مې در باندې بیله یو کم سلو جنکو زما په غیرت او زما په بادرۍ زړه بیلو دی تا سره پورا سل شوي خو یه جنۍ ستا دا ټول شکل چای نه پیغلو ته تللی دی ځکه راباندې خو لګي دی وایه څه ویل غواړې یو مردار مړی دی راته وایي چې ما سره عشق وکړه څوک دی هغه مردود نوم یې راته ښیه ویم نوم یې په خېټه کې دی اوس زه به وله خېټه وڅیرم هغه ته جوړ دا پته نشته چې کلکله خان قهر دی قیامت دی عذاب دی طوفان دی څه ګیدړ نه دی هغه خو راته وایي چې ګیدړ دی او ته یې ماته ځای وښیه زه پې ورځم خو زه به اول خپله تسلي کوم چې څه ټوپک تماچا چاکو ماکو وزر نشته چې دا پته ماته ولګي نو بیا یې ته تماشه کوه چې زه هغه سره څه کوم ځای راته ښیه نو بیا راځه راسره نه که نه فی الحال زه اوزګار نیم که نه د ټوپک کارتوس مې په باران ټول لاندې شوي دي دا چې په لمر وچ شي که نه بیا به پې ورځم ځای راته ښیه چې ځای کوم ځای دی نو بیا غوږ را دې خوا که ټیک ده خو که تش لاس نو یا ورسره چاړه چاکو تماچا ټوپک و نو داسې سړي سره خو جنګ څه چې زه خبر یم نه کوم اکثر تشلاسي نو بس ته تې اوس بېغمه شه دا اوس ما ته ښه بادر سړی ښکاري ته اوس تماشه کوه اوس به یې پته لګي لاړمه جنۍ ویم ځه دواړه راته ښه بوزدله ښکاري چې دې دواړه خپلو کې په جنګ شي پیره به یې پته ولګي ته ما منې کړی نه دی تا ته ما څو ځله ویلي وو چې زما کمزوري به هغه ته نه ښیې تا ولې زما کمزوري هغه ته ښودلې تا ته ښه پته ده چې زه له مولف نه ډېره یېرېږم نو ما څه کړی وې ما ورته چې زما څه مینه پکار ده دا یې په بدل کې به درته د ګل جانې کمزوري وښیم هم په دې بدماشۍ خو مو ته ژوند تېرولو اوس خو زه د هغه مخې لم نشم ورتللی ګوره ما چې د خلکو څه کمزوري ده ګنې هغه خو به مونږ د خپو څپلۍ کړي غوږ وباسه میو بانو خله چې خبره دې ښکاره کړه نو تا داسې ویل چې کله ورسره چاړه یا چاکونې نو زه به پرې ورځم خله چې د هغه کمزوري دې ما ته ښکاره کړه اسمري خان اسنه چې هغه راشي او ته پې ډزې وکړې ټوله مجره به راته د وینو ولړوي وای اسمری تاسو پېژنئ نه که نه وای اسمری چې چاته یو ځل داسې وګوري که نه په خپله تساوتي زه ځم چې ستاسو په دا ځای کې چېرته پټ شم وی دا ولې ته خو ډېر دربوک وختې د یارې نه پټېږي یاره ماله نشته غلې ودرېږئ دا د بدماشۍ یو طریقه ده ځان پوه کوي زه یم چې راشي که نه زه به پرې روغ غوندې روزم او اکدم به پرې راباندې کړم ښه به یې د بوسوس خی کړم هغه د چړې چپان ناسم ډېر زیات یارېږي بزدله دی او ما سره خو تاسو ګورئ وسله را سره ډېره زیاته داسې خوش شوې که نه اجینې ولې تا د ګلال خان ته د خپله ډېره ولې خوله میرا ته شي نو ما څه کړی وې بابي بیا به د ازمري خان نه تا خلاصولم وای
منوی پتا هوندا اوه ازمرete چپایت رب دیتو اوه مینیا کوریا مارنگا انیا کوریا مارنگا کہ دنیا بیکے کیا ازمره نہیں ہوئے کتا مریا کتا بند کدا کدا دے زما خیال دے آخا بدماش دے دادا جنہیں تنگولا خدم تا پتوا چی کلکلا خان قہر دے قیامت دے عذاب دے کلکلا خانم دا خو هغه نه دی دا زما بابي ده نو بیا دې بابي ته ویا چې دا پوزه لنډه کی زه خو یو یارولم ما وې که په مخې کله شنکوف تړلی دی څه شو هغه ګیدړه ته په ارام کښېنه اوس به راشي د راتلو نه وړاندې دا هغه زورور بدماش مکمله تالاشي واخلئ که وړوکې چاقو ورسره وکنه نو خدای راستی چې په منډه کې به بیا ستاسو هغه پلار ما راوانړئ کلکلا خانم ته په ارام کښېنه زه تا ته مجره کوم هغه به تش لاس راځي ویم د داسې زورور سړي سره خو زما لګي زجینه شروع شه او یو روپۍ دې ورنه کړی جرأت ستا دا جرأت چې دا د کلکلا خان نه پیسې وغوښتې اوس زما غیرت ته مو ګوره را 5,000 روپۍ 10,000 به درکړم وایي تا نه ذات تا نه قربان واله دا 5,000 روپۍ دا واله 5,000 روپۍ والا جنه دا ستا انعام کلکلا خان بی خیرت نه دی کلکلا خان نوم د خیرت دی دا ستا انعام ځکه نه کلکلا خانه 10,000 روپۍ راکړه کلکلا خان نه به 10,000 روپۍ نه غواړي لکونه به غواړي کروڑونه به غواړي په 10,000 روپو دې خوله به دې ښکاري داسې جنۍ له خو زه کروڑونه روپۍ ورکوم کروڑونه روپۍ خدای ستا نصیب کړي زما 10,000 روپۍ پام ګورې د 10,000 روپو نوم وانخلې لکونه وغواړه کروڑونه وغواړه دا جنۍ د لکونو ده د کروڑونو ده په دې باندې کروڑونه قربان او یا جنۍ دا خو هغه بدماش ښه معلوم کړی دی که نه چې نه ورسره چاړه شته نه چاقو او نه ساسله وغیره بس ټیک دا ولې وې دا ولې ته دا جنۍ ولې چې تا ته پته نشته چې دا زما خوښه ده کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی او څه چرګ نه دی چې ګیدړ به وخوري زما خیال ته توپ را بسره وړي ښه یا الله چولې کې م خیر واچې بانو زه خو دې ښار ته کوم ډوبه دې کړمه اوس د میدان کې ډزې کوي او بې ګناه خلک به پکې لګي
دې جنۍ را سره دوکه وکړه دا خو مې قسمت خو ګینې ازمري خو بډې ته لاس کړی و دڼیا کړی به یې خو زما دلته دا پته نشته زما هغه غیرتي ځوان یم هغه غیرتي ځوان چې بیا به مې په منډه ستا هغه پلار هم راوانړې وایه خدای دې بچ کړه آواز د چا دی سمې د توپو ودرېږي شکر دی مولا بچ شوم د خدای نیکبختي د خدای نیکبختي اوس به دې راته ملا ماته کړې وه کلکله خانه ته او زه سترګې دې جوړ نشته زه د بلخ نه ډېره زیاته یارېږم چې ته سړی که نه زه هغه منمه خو داسې کار مه کوه ټیک ده ټیک ده خلک په توپو په ټوپکو تماچو خلک یری دا کلکلا خان ځوان نه دی دا صرف او صرف په ملخ خلک یری خوښه مې شوې څه وایم خوښه مې شوې نو زه څه وکړم مینه را سره وکړه د خوښې دا مطلب نه چې زه تا سره مینه وکړم مینه خو به ستا هغه پلار هم ما سره کوي ته پکې د کم باغ مولی ووایه چې I love you سشوی د خدای نیکبختي کم ځای کې I love you کم ځای کې قلقلا خانه ویم ستا نه زما دا امید نه وه چې مینه ما سره کې او ګرځې نورو جینکو سره زما خبره به لږ په غور واورې زما نوم کلکلا خان دی کلکلا خان زما خوښه ده چې چا سره مینه کوم او د چا نه نفرت ځکه چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی چرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري وای د مردار شي رو بس زما هغه 10 روپۍ ګنې ازمایله ورځمه چې خمبیره دې کم پې هی د دې جنۍ بابي زما په غور باندې واوره دا خبره چې ګیدړ ته د زمري سرمن واچې نو هغه زمری نشي جوړېدی ځکه چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري بس ټیک ده زه ځم ازمري پسې دا خبره زما واورئ چې کلکلا خان ډېر غیرتي دی زما د ستاسو په دې کږو وږو قدمونو قسمي چې بیا به مې دلته ونه وینئ په والله کې د کور نه بهر روزم ځکه چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی سمندر دی او چرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري خپې وباسه کلکليه ما درته څه ووې ته پوه نه شوې وی مودرېږه غوږونو کې ګوتې وامه چې صفا شي ستا خبره ورسره جفته شان تېره شوه چې زه اوس دغه بزدله کلکله خان سره واده کوم هېڅ چېرې نه دا خو ورته دماغ وښودله اوس په دې هله پرېږدم چې دغه کمزوري راته معلومه کړي ګنې په ولاکو کور ته رانه راغلی
ویم ګل جانې خور ما به نه غوسه کې زما دونه شان وجود دی او که غوسه شم که نه نو دواړه به دې تېره کړم څه دې وویل ممې تغلوه ممې تغلوه چې ته څه یې زه به منم ممې تغلوه وای ام کو په دې ونه شوه که نه بیا به زمري خان له ورشم وایې د زړه سره څنګه راغلی یې ازمریان د منګکانو د خوراک شي به مینه ستا ده او ډوډۍ به کلکلا خانه چیو او ټې زمانه 100 روپۍ هم واخیستې دا څه وایم یو او ما ته وی وی ازمري څه کې درد دی وی ما سره واده وکړه همداسې درته وویل تا دې خدای ووایي بس تاسو داسې کار وکئ تاسو ځئ اوس څه پوه شه او کلکلو 200 مې خوړلي دي یو په د پاسه کلکلو څه یو وګوره که نه یو قسم نه خو زه ستا خواښې کېږم که نه او مال یې ګوته ته وکړه ولې ګوته دې کږه وسه میو کږه نه وه چیړه را سره کولو په دې عمر یې بدنامه کړمه هېڅ غم ونه کوي سبا به انشاءالله میدان جنگ وي میدان جنگ تاسو ځئ په خپله کوټه کې کښېنئ سبا به که خیري په کلکلا خان باندې د ګولو باراني باران وایي تاسو چرته ونه لګئ ځئ ازمري جاني وایي میو مې وایي ویم په ګولو سوي چې راله راشي زه به په مینه په هغې مالګې دوړومه الله دې مل شه ځئ ځئ شابه یې مالګې دوړوم زه پسې یم او دی پسې اچھا بکیا بخیر ازمري خان لرې شه ما ویل ګورو اوس د موقع وخت دی که چا سره دې لږ دي پک دي او کسان دوه درې وژنې نو چې دله یې وژنم ځکه چې زه هم د کلکلي مرګ پسې روان یم نه ډېره مهرباني ډېره مهرباني آخا سمه چې کلکلا خان خبر کما چې ازمري خان ستا وجلو ته را روان دی زه به په دې لنډه ووځم ازمریا څوک یې واجي نه وایي ښه درته پته ده چې ازمری خان قتلونو پسې روان دی ودرېږه چې د دې ټوپک دا شپې له اخوا کړم ګرمه ده چرته ونه لګې میو څوک وژني زما کلکلا خان وژنم ځکه چې په ځنګل کې یو زمری د ګیدړ څه کار میو یعنې دغه شکایت خو ما هم کولو خو وجنې مو صرف دم دړکه پې وکړه وایم جینه ګوتې مې خارښتېږي ګوتې زه سړی الوزوم میو داسې مه کوه که نه ما درته ووي چې صرف دباو کې راوله وایم د مخې نه مې لرې شه جینه هغه زما معشوقه چېړلې ده او زه هر څه برداشت کولی شم خو معشوقې چیړ هرگز نشم برداشت کولی هرگز هر څه چې خو په کلکلا خان مې مرګ پرځولی شي پرځم چې خبرې کوم دا څه وې چابکیا زه رښتیا وایم را روان دي درپسې پرېږدي دی نه دا جاړې ولې وایم جړه راله په دې راځي چې ډېره ښه ځواني ده او زما د لاسه چرته دل نشي کلکلا خان پټ شه ازمري ستا وجلې پسې را روان دي ودرېږئ دې چېرته لاړو زما خیال دی توپه ده ورسره توپه راوړي درکه دا خو به پکې ډېر خلک دل شي تاسو یو طرف ته چې ډزو کې ونه لګي توپه کې ګوله نشته زما خیال دی توپه یې راوړله کلکلا خانه بهر راوځه که تا کې لږ هم غیرت او پوخت وي که نه نو ته به بهر راوځې او دا م واوره ما ته وګوره چې زه څومره غیرتي یم بهر راوځه که نه اسمریا تا زما غیرت ته آواز وکړو
ته خو ما ته خپله بادري او غیرت ښې خو نن به زه تا ته خپل غیرت ښیم نن به په خپلو سترګو زما غیرت ووینې روزه کلکلو وایم که تا کې لږم غیرت دي که نه او د مور پی دې څکلي او د چیلې دې دې څکلي نو ته به روزې شابه ستړی شومه دې راووتمه او ښه په خیرت کې راووتمه ډس کوه وایم اول ما ته وګوره نو بیا ډس کوه چې په زړه دې ارمان نه یوې خو چې ډس کې نو خطا به کې چې درنه ونه لګمه وای دا خو دواړه د ډزو دي وای 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 اوس به پته لګي زمري خان دا منډې ولې وې وای وای دا منډې ولې وې د خدای نیکبختې دی واو دې نه ردل څلور پیټه کارتوس مې والوزوله وایي منډې ولې وې نو چې ته منډې وهې نو تپوس پدې نه کوم چې ته منډې ولې وهې د ډزو نه پس منډې وهل هم فرض دي که نه ها د دې خو ما ته پته ولګېده ازمري خان یو خبره کوم تیرې ته راشه ښه دلته د ایساریدو نه یمه ګوره د پولیس بخترګن ګاډي راپسې دي په ایمان ډېر زیات په خطره کې موی هلکه څو خو دې وجلې نه دي ویم کلکلا خان رانه خدای بچ کو لګېدلی به یې خو خدای خبر په کوم ځای به لګېدلی زه نور د ایساریدو نه یم ښه زه رانه لاړم کلکلا خان زما چې زه کلکلا خان تپوس وکړم ویم ګل جانې نصیب خو چې ازمری خدای بچ کو خدای چې څوک بچ کوي که نه نو د زمري په شان وي یعنې خدای راستی چې کلاشنکوف مې پې ایښی و ټولې ګولۍ پې وښویدې چې دا ګولۍ پې څنګه وښویدې زما خیال دی د ګولو نه د ځان بچ کولو دپاره په شړشمو تیلو ځان غوړ کړی و خو خیر دا پته به ورته لګېدلې چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی سچرک نه دی چې ګیدړ به یې وخوري ما دواړه ولیدئ څه چې هغه هم غوږونه نیولي او تا هم غوږونه نیولي څه ټایم چې د ګیټ نه بهر وتې که نو ما ولیدې هی ډوزنو ما ته خو اوس پته ولګې چې دواړه ډوزن یې ګوره ګل جانې چې د علاقې خلک درنه ګورې خبر نه شي زه خو به دا ټوله علاقه خبرومه چې ازمري او کلکلا خان دواړه ډوزن دي د خولې په ډزم یریږي نه کنه په خپو درته پرېوځم ګل جانې که دا پته دې خلکو ته ولګېده نو په شرمونو به شرمېږو بس ټیک ده خو زما یو شرط دی ویم ستا هر شرط ما ته منظور دی زما شرط دا دی چې ته به سمینه زما ورور بچخان ته رضا کړي او که رضا دې نه کړه نو بیا زما خپله خوښه ده چې زه څه کوم هغه زما خوښه ده خبره واوره که نه څه دي که هغې ته زما د بادرۍ او د خیرت پته نه لګېدلي که نه نو په خپل روب دا به یې مجبوروم چې ستا ورور سره واده وکړي یعنې ځان له دې د کفن بندوبست وکړي کلکلا خانه ما لیدلې چې ازمري سره دې ډزې کړي دي وایم پوره 50 پیټه کارتوس مې والوزول خو خدای بچ کو نو په ځان یې د شړشمو تیل لګولي و ګولۍ پې ټولې وښویدې او ته هم لګېدلې یو 12 ډزې لګېدلې یم خو لا وینه مې ګرمه ده په ځان نه پوهېږم او ځکه نه پوهېږم چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی سچرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري ستا غوندې په بادر سړي زه فخر کوم خو تا باندې زما ځان هم قربان شي نو هېڅ پروا نشته وایم د غیرتي پلار لورې ځکه خو په غیرتي مینه شوې وایم انشاءالله تعالی که ما سره جام واده وکړو که نه نو زمونږ بچي به دوه ګوتې زما نه اوچت غیرتیان ښه زه ځم یو لسته چرګان رالېږم چې ویې خوري چرګان ګیدړان خوري زه صرف یخني څکم ښه زه لاړم
زه په مخه دې ښه په مخه دې ښه دا بدماشي څومره ښه شی دی ته ګوره پکې د مفتو خلک چرګان خوري تا نه زار شم تا نه لوګی شم داسې درنه لوګی شم لکه سنډا ته چې د نظر ماتې دپاره د بوسو لوګی کوي وای کلکلا خان زما غیرت ته لاس اچولی دی وای ټولې دنیا ته پته ده چې زه تا باندې ځان وژنم کلکلا خان دې وویشته ویم څلور ډزه مې په پړینګو ویشتو خو بد شو خیر زی به کم خوای په پړینګ دې وویشتو او بد شو وای دا لا څنګه پړینګو بس پړینګو نو نور دې والله که خبرې وه ویم ښه پړینګو زه ځم چې چیله له راوړم راځه جینې اوی ځان سره لکه سړه ډوډۍ هم راوړئ چې وخورم ډزې مې ډېرې کړي دي وږی شوی ما کلکلا خانه خبره وکړه څه دي جنای زر خبره کو هلیکاپټر را پسې ګرځي هسې نه چې پولیس مې د هلیکاپټر کې اوچت نه کړي زما د وجې نن بیا کرفیو لګولې ده ویم هغه چرګان نه رارسېدل او که نه او هغه مې سره کړي وخوړه ګورې نه چې سترګې مې سرې دي ای جنۍ یو خبره درته کوم خدمت وایه د خدمت نه دې خدای لرې ساته خو زما یو شاګرد دی ډېر بادر دی زه خو یم چې همغه سره واده وکړه چا سره پچه خان سره د واده نه پس به ډېره خوشحاله پوهې په کور کې به د پچو کمې ني څه زه به اوس پچې سره واده کوم هېڅکله هم نه زه به تا سره واده کوم ګوره جنۍ یو د پاسه سل جنکۍ زما په غیرت او بادرۍ پسې مري نو اوس تو ووایه زه به چا سره واده کوم هر څه جي که نه زه به هم تا سره واده کوم ګینې زه ځان وجنم ګوره جنۍ مکو که نه کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري ګیدړ دې خوري او که نه خو زه به هم تا سره واده کوم زما غمار جانانه اوس یې خوند وکړو زما خمار جانانه ګوره جنۍ چې دا ما ته دومره په مینه باندې سندره وویله که نه نه یو د پاسه سلمه ښځه به مې ته بس ها ما خو وی چې ته به زما په خبره پوه شي خو ته پوه نه شوې ته زما د رور په مینې ډاکاچې ما دې خدای ووایي که ما به ورسره کشم کړی دا خدا را سره مینه کوي کلکلا خانه او دا ده څوک چې ته په قسمونو باندې ځان خلاصې دا د پچې خور ده مړې د خدای خاطر وکړه او د دې هغه پچې رور سره واده وکړه مکو که نه مکو ویم په خدای اعتبار کې د پچو کمې به دې په کور کې ني چلې نه زه چې واده کوم صرف تا سره به کوم نو دا اوس وګوره اوس دا وایي که نه ما خو نه دي ویلي دا وایي ته وی او کو دا وی ای جینې اوس ته دې بادر سړي ته ګوره ویم تاو شه او ګډ شه ګنې لاړې تاو شه تاویږه دا اډر د ګل جانې دی شلنګ 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 د ګل جانې دی شلنګ 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 د ګل جانې دی تاو شه تاویږه تاو شه تاویږه وګونه ونیسه ګنې والا خوشحالونه کې بیا د دې جینۍ ته پورته مو کتل که نه د خلکو مخکې به دې کډو ویم زما د پلار نیکم توبه ویم توبه هله مولخ دی ودرېږه کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري زما خپلې بانو له ورځم بانو مې په زړه ډېره وریږي
شه په غلطه لار غلط ځای ته راځم سنبانو پسې راغلی وای زار شم درنه سنبانو دې څنګه په زړه راوورېده ډېر جنکی زما بادرای پسې مري خو زما ته خوښه یې وای تا څه وی نور د بل اړخ نه راختې شي په ګرمۍ کې یخني او یخنۍ کې د ګرمۍ موسم راتلی شي خو زما د خولې نه وتې خبره چرې نشي بدلېدی ځکه چې ګل ګلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی اخو ټیک ده خو خو څه خو تا چې زما د بابي نه کمې 10,000 روپۍ غیشتې دي اول به هغه واپس که شکر وباسه چې تا راته وویې دا کلي راته د دې زړې بابي ویلې وې که نه نو سپی په خوله کې ژبه نه وه زه چې زوجینه یم خو زه تا سره نشم تللی ځکه چې زه د ازمري خان خوښ یم او که موږ دواړه ولیدو نو مړه به م کي او ګلګلا خان د کلاشنکوف څه چې د توپې په ګوله نه لګي ازمری بسي د هغه ټوپک بسي او د هغه کارتوس بسي زه چې ځو جنۍ زه چې ځو امام ځان سره بوسه کباب په خلا باندې وخورې که نه آرام کښېنه دا ځای په تا صرف ښایسته ښکاري او که نکاح د دې زړه کېږي که نه نو ځان ازمري ته به نکاح کوي ځکه چې همغه سره جوړېږي زه چې ځو جنۍ ځه خانه یم تا زه دلته څه له راوستمه تا ته ښه پته ده او زما نه ښه خبرې زما نوم ګلګلا خان دی قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به وخوري زما یو خبره واوره زه تا سره واده کول غواړم زه خپلې مټې مضبوطول غواړم خو زما واده خو ازمري خان سره شوي دي که ما خله راته دا هغه ګیدړ نوم راته ونه کړي ګوره نه ته د هغې قابل یې او نه هغه ستا قابل دی ګلګلا خانه تا زما په مینه لنګرې اچولي دي تا زما نه زما مینه جدا کا او اوس دې جینۍ سره د مینې خبرې کې یا بچي ویم دې ځای نه ځه ګلګلا خان به دې لوړ تیر کي لواړه زما نوم پچه خان دی دې به ما سه لوړ تیر کي زه به یې دله لوړ تیر کړم زه ما شې تیرولی نشي او ما به لوړ تیر کي ځه او مور سره کښېنه پراټې پخوه پراټې خو به زه نن په تا پخوم که نن نه پس دې زما مینې ته په بد نظر وکتل نو د سترګې به در نه وباسم سترګې واودرېده جینۍ ته ته اوس دا پته نشته چې ګلګلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ته به یې وخورې راځه چې څونه زور درکړي نن مې وتخنوې والله چې نن ما د نشې ستن لګولې ده څوک مې هم نشي تخنولی څوک هم او اوس ګوره دا دې زور اوس زما ګوره دا زه څه وینم بس دی که نه نور مې مه شرمو که نه دا ستا هغه بهادر ځوان دی ودې کته څنګه مافیانې رانه غواړي ای جنۍ
ورته ووایه کنه چې ما معاف کی کنه یا لکه بس نه کوم ورسره مینه کنه نه کوم در سره مینه نه کوم ما ته پته نه وه چې ته دومره بزدلې تون ناله شه او ستا په دې بادرې شه او اوس زما د زړه سر په جهان دی دې ته پته نشته چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري ویم ته خو زمانم زیات وختې راځه ما سره بالخانه کې کښېنه 200 روپۍ به ګټې ښه به خوشحاله بانو زما د غیرت او زما د بادرۍ امتحان ماخله زما د بادرۍ امتحان سل را باندې دا ټول علاقه په وینو رنګ بنګ کې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري زه پوه شوي نه ګورې مه کوه ویم بس معلوم شو راته چې په څونه اوبو کې هسې به دنه په کمبلو کې پټېدو دا څه وی بانو گئے ویم رښتیا ویمه خو ډېر بوزدل او خطو اپچه خان نه دی وی ویم سمې بازیګرې پې واړولې وای بانو گئے ته کلکلې نه پیژنې که نه هغه هر چا له دوکه ورکولی شي خو ما غوندې ځوان له دوکه نه شي ورکولی میو داسې شو پړانګه او زه رښتیا وایم وای او خبرې بانو گئے دا څه ستا په مخ کې ولې وکړو دې دپاره یې وکړو چې ته به ماته وې زه به د کلکلا وهلو پسې لاړ شم او دغسې به ما ووژني ولې زه کمه کلمه څه وایې میو نو دا خبره ده میو که نه وایې ما وی چې په تنې 4 هندوان مسلمانېږي او یوې بچي ته یې جړل ویم دشمني مو ورسره ډېره سخته ده هسې نه چېرته دلته در پسې راشي او د لاسه مې خراب نه شي کچه ځواني ده چېرته زه پکې میو نه شم زه نه په مخه دې ښه بالکل ښه وایې هسې بانو د ازمري په خبرو کې وزن شته وایي بجلي ولاړه ویم زه خو په شرمونو شرمېدم نه چې ما نه جدا ګرځې نو دغسې خو به درسره کېږي که نه خو خیر زما نومم کلکلا خان دی او کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري چا ډز وکړو ډز چا وکړو ماړه ته خولې ډز مې وکړو هسې وې قهر دی او غضب دی او ګیدړ یم او دا یم ما یو خبره وکړه دا مې سره مړاسې ګپ لګولو ما ته پته وه چې ته وای خبره کړو زه ازمري له ورځم او ستا روغه ورسره کړو ازمري سره ښه دغسې چې دواړه یو ځای شي که نه ټول خلک به دنه یري یاره خبره خو دې بلکل ډېره ښه که خو هغه ته ګورې دا پته ونه لګي چې زه تش ډوز مارم نه که نه لګي ورته که نه هغه خو ستا د دې ډوزو نه یېرېږي او چې دغسې دواړه یو ځای شي که نه بیا به دله ټول خلک یېرېږي یاره والله دا خبره خو دې ډېره ښه که خو دا پچه خان او دا ګلجانه دا به زه څنګه یېروم دې را باندې لږ پوه دي که نه دې در باندې پوه دي خو چې تاسو دواړه یو ځای شي نو بیا به دله دې هم یېرېږي فهمه چې دا خبره دې ښه که زه مړه توکل په الله ورځو بس روغه کوو روغه کې که نه ته دلته ولاړ شه زه ورځم ته لږ ځان ټیک ټاکه لږ روغ تار کړې بس ته بېغمه شه بېغمه شه زه جامې به بدلې کړم زه به زه ټیک ده زه درغمه ښه ځکه چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري ورې جامې بدلې کړه څوک کې دې شوې څوک نه د اتي سره خبره نه شي کولی سمه تالاشي والا دا یې داسې چاته پټه وسله ورسره نه په تشي میدان نه ونه دي ورشه ځکه نه زما خو له خېټه کې پیمانه ازمري خان خو نشته
خیر مېلمه په خیر یې خیر ازمري خان څنګه ښه خیمه ته څنګه وروره څوک یو څنګه راغلی زه غلام جان یم او د قلقله خان استاد یم. نو ما خو په ایمان کې هغه پسې سم ویلی یم یو نه هغه ما رضا کړی دی. ګوره تاسو دواړه جوړه کوي چې تاسو یو ځای شئ نو خلک به درنه نور هم یېرېږي. خو ټیک د غلام جان استاد خو هسې نه په خوږه کې را باندې چېرته میو نه کي مطلب مې دا دی ډز را باندې نه کي نه قلقله خان ډېر د اصولو سړی دی او بهادر سړی دی ځکه دله جوړې له راځي. بس زه چې ته څنګه میو کې که نه هماغسې به زه میو وکړم که څنګه بس ټیک ده. سبا به ستا په دیره کې تاسو دواړه دوستان شئ. ښه نو ازمري خان زه اوس ځمه. نه که نه څنګه ځې سبا به خلک څه وي چې ازمري دیرې له راغلی او د چا ست یې راته ونه کړو. زه خو وایم چې بله ورځنی یخې چای ګرمې پرتې دي که چا څکلي نه وي نو هغه به درله راوالم. نه مهرباني زه دله ځمه. نو ګینې ځې خامخا هغه چای نه څکې زه غاړه راکړه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زه خدای دې مل شه ورشوی ور ورپسې بند که خدای دې غر که یا را نه شي. ته څنګه خبر شوې؟ ویم په لار روانم غلام جان راته وی چې قلقله خان ټرن دی او ازمرې هغه هم راته ښه معلوم دی دواړه ښه ډوزن دي. ویم خورې زه خو غواړم چې د دې دواړو د پاسه وی خو افسوس چې ته د ملخ نه یارې. دغه خوراکي غضب دی که نه سوچ کوم وروره ویم چې زما د زړه نه به دا یره څنګه وځي. زه خو ویم ګل جانې خورې د دې یو علاج دی که خپل رور د دې علاقې زورور سړی غواړې که نه وای څه واده ورسره وکړه داسې باغ هم تا نه دبوي او ازمرې به م یوازې پاتې شي. بیا د ازمري کابو کول دونه ګرانه خبره نه ده. هسې خبره دې بده نه ده چې یو ځل دې ورسره واده وشي که نه په کور کې به لکه د ښځو وخت تېروي او زما بدل به م پوره شي. بس ټیک ده دا دې څه ورځم. تا ول زما په خبره ځان پوی کا نو بیا خبره کوه. زه درته دا ویم دا خبره د دې جنۍ ارادې راته ډېرې خطرناکه ښکاري. داسې حساب دی که نه که چېرې په ما ګزار کولو که نه نو زه م ګورې ډېر غیرتي ځوان یم څه ګیدړ نه یم نو څه کې اوس مې تم ډزې کېږي نه تختما اخر غیرت هم څه شی دی. سلام شرمې که ازمري ته پته ولګېده نو تا سره به جوړه نه کوي وایي بچې دا څه بزدله دی نه یاره او که نه ای جینۍ دا څه له راته نیغ ګورې. زما دې قلقله خان سره کار دی. زما خیال یې جوړ دی جینۍ ته پته لګېدلې ده چې ازمري او قلقله خان یو ځای شو. اوس خو به ټول کلنګ همدې راغونډئ ځکه چې قلقله خان قهر دی قیامت دی عذاب دی. زه خو دې له راغلم چې ستا بهادرۍ ته سلام وکړم. ستا غوندې ډېرې جینکۍ ما ته سلامونه رالیږي یو پکې دا ستا سلام هم صحیح. بېشکه خو یو پټه خبره درته هلکه غلام جانه ته د ازمري دیرې ته ځان اچو او زه درلم. شابه وایه جینۍ څه دي؟ زه دې له راغلم چې ما سره واده وکړه. ستا غوندې ډېرې ښایسته جینکۍ زما بهادرۍ پسې ځان وجدي ځان خو ما هم قسم خوړلی دی چې زه به هغه بهادرې جینۍ سره واده کوم کوم چې د ملخ نه نه یېرېږي. یم بهادره سره کې او که ازمري ته دې ټوله کیسه وکړم چې ته ډېر بزدله دی. ما له دمکي راکوي قلقله خان له دمکي ورکوي. قلقله خان قهر دی قیامت دی عذاب دی ځنګل دی غرونه دي سمندر دی څه ملخ نه دی چې
ګیدړ به یې وخوري وای دا مې سوېلي ته اوس د ملخ نه نه یېرېږم دا څه وي زه صحیح وایم واده راسره کې او کنې د بزدلۍ نه دې دا ټول خلک خبر کړم نه نه کوم در سره په ایمان چې در سره واده کوم په ایمان واده در سره کوم بیا مخکې شه مخکې شه چې ځو نه که نه هلته مې غلام جان په انتظار دی که نه غلام جان به خپل کار کوي راځه غلام استاد ما وی ډیر لیټ نشو چرته څه چال خو به راته نه جوړ کړی نه نه داسې هېڅ خبره نشته هغه راته خبره کوله چې یو 2 بدماشان دي سټونه ولا ماتومه نو بس درځمه میاو میاو وای نورې اتخته لکه مه تخته روغ له راغلم سړیا ما چای ویلی چې نه نه چای به وڅکو چای خو به خامخا څکو بخیر یې کلکلا خان سلام علیکم خیر څنګه یې زمریا خیر ټیک ټاک یې جوړې ستا د بادرای او د خیرت کیسې خو مې ډېرې اورېدلي خو زما به دې نه اورېدلي کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به یې وخوري کېنه کېنه تا خو ویل دی روغې له را روان دی دا یار دې څه وویل خیر بشي ښه او که نه یار چېرته غر کم نه تېر وایه که نه بادرخانه زړه کې دې څه دي ولي مې ده نه دې ولي په ارام کېنه وایم ما که تعلیم کړی وی که نه نو کلکلا خانه ستا په بادرۍ به ما ټیک 6 کتابونه لیکلی وی میو ازمریا ته د دې میو میو نه منې نه شوې که نه وایم دا میوم د بادرانو نښه ده که نه د نن نه پس 2 عظیم قوتونه یو ځای شو ټوله دنیا یو اړخته او کلکلا خان او ازمرۍ بل اړخته که څنګه کلکلا خانه والله راته غاړه د دواړو مبارکه شه ها زه د نو ځمه اوس تاسو یاران خپلو کې پوه شئ غلام جانه اوس به یو کار کې ټول علاقه به خبر کې چې 2 فولادي قوتونه یو شو او که چام کړتو کو نو یاد ساتئ وی نه به د چرګانو خیري او نه به د پیشوګانو خیري ځکه چې کلکلا خان او زمرے قهر دی قیامت دی عذاب دی لاړم چرګان نه دي چې ګیدړان به یې وخوري اشنا وروسته به دې داسې مشرې لفظمه داسې وي چې زړه به دې بلکل خوشحاله شي څه پوه شوې ځې خامخا به ځو داسې حساب دی چې جامې به ورته خطرناکې اچوم نو بیا به پرې ورځو او کله چې کلکلو ښکارې که څنګه وی لاړ شه ګوزدي دودپتي ورته ووایه او چرګان هم پوه که چرګان به پاخه کې ته راځه که نه راځه مانو زه به تا ته څه ووایم کله دې په پونده دړي او کله دې په تشي کې دردي بابي نو زه څه وکړم ویم دا زما خوښه ده دردونو ته زه ویم چې راشه وی دا ولې اروپا وځای شو راځئ دواړه په خیر راغلی پاسه بانو کلکلا خان ماته سلام وکوئ ځکه چې موږ دواړه یو شو وعلیکم کنه ام زما دومره خوښه وي چې څه اندازه یې نه وه اوس مې خپل اشنا ته پرېښودې بانو داسې وکړه چې نن زما د کلکلا خان په وړاندې ښه ګډه شه او دومره ګډه شه که نه دومره ګډه شه چې
چې د دې خپو دا ګمرګان د مات کوټ شي میاو ویم زما په تشي کې درد دی زه نشم ګډېدی وایا درته وایم ګډه شه ګیندې ښه به نه یي درته مې ووې که نه چې نشم ګډېدی وایا وایم زما په روغ او دبدبه ښایست ستاسو دا بلخانه قایمه ده او ما ته انکار کوې ازمري ځای وایم نن ته څه چې ستا دا بابي به هم ګډېږي زما په خپو درد دی درته ویم زما د یار خبره ومنه ګینې شپېلی ګرمه ده درته مې ووې چې نه ګډېږم نه ګډېږي دا به مې زما د یار خبره به اثر نه کوي ویم څو ځله مې درته ووي نه ګډېږم مه ګډېږه چې بلکل ګډه نه شي ځکه چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به وخوري او ته ګوره وران شه دا څه دي وی او دا خو څه بل شی ښکاري وی پیمانه وای خدایا دا څه شی وی وای 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 و خدای والی ازمریا میاو. ازمریا ته خدای غرق کا میاو. چې غرق شي نو ته ایله بیله بکنجي اجرا شکې دی میاو میاو ما ته څه پته وای چې دا اجرا دی او گنجی دی ما خو ویل که جینۍ ده خو ما هم پې مړه خپله بدماشي پخوله وې که نه میاو دا شکر وباسه چې پته ولګېده یعنې خدای راستي په شرمونو به شرمېدلی میاو شوی به مې ګوره جینۍ چې ګولۍ ونه چلې مونږ دواړه خاص کر زه ډېر یتیم یم او ستا د زور نه یم ځکه چې کلکلا خان قهر دی قیامت دی عذاب دی څه چرګ نه دی چې ګیدړ به وخوري او با خورې وایم زه هم چې ډزو نه کوې ګوره که د خولې ډز دې مو کړو که نه پیمان زه تختم ګوره بیا دواړه بزدلان یو ځای شوي یې څه شوه ستاسو بدماشي د شرافت ژوند خوند نه درکولو چې بدماشي مو کوله که رښتیا را باندې وی نو دا بدماشي م ځکه شروع که چې نن سبا خلک د بدماشانو ډېر عزت کوي د جرګې مشران د جرګې نو مونږ وی کېدی چې مونږ هم د جرګې مشران شو مونږ ته خپل ځان معلوم شو چې دواړه تش ډوزن یو ډوزن که ولې وی ولې نه کلکلا خانه د شرافت ژوند ډېر ښه دی راغه وی دویم څه له ځان شرموئ چې بدماشي نه شئ کولی نو مې کوئ نو دا ته چې بدماشي کې زه یو زنانه ذات یم ما دا تمانچه د خپل عزت د حفاظت دپاره اچولې ځکه چې زما څوک شته نه بس د نن نه پس ما توبه وکړه چې نه به ډوزې ولم او نه به بدماشي کوم بس ځان له چېرته کور آبادوم او که خفه کېږي نه نو زه خو یم چې ته زما کور ودانې جوړه شه څه زه به ستا غوندې یرندوکي سره واده کوم ته خو هم د ملخ نه یریږه دواړه یو شی یو ګوره زما د کور میرمن جوړه شه دا به دې په ما احسان دا احسان به در باندې هله کوم چې د نن نه پس کلکلا خان نه قهري نه قیامت او نه عذاب وي میاو 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 او نه به کېدلي چې چرګ به یې وخوري وایي دا مې څه ویل